ملګرو ملتونو نړۍ قانع کړه چې په افغانستان کې وضعیت جدي دی او باید ورسره مرسته وکړي. خو طالبان په دغه جدیت څومره خبر دي؟ آیا دې ته چمتو دي چې د وضع سمولو لپاره له نړیوالو سره غاړه یوسي؟ کابینه یې چې خلک یې ملا شموله بولي ټول شموله کیدی شي؟ طالبانو پر افغانستان ولکه وکړه، حکومت یې اعلان کړ، خو امیرالمؤمنین لا هم نادرکه دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د بي بي سي په دې ځانګړې مرکه کې دې پوښتنو ته ځواب وایي. مجاهد صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. افغانستان ته د طالبانو واک ته رسېدو سره امنیتي وضع ښه شوې ده، خلک هم ترې یو بریده ډاډه بریښي او تاسو یې هم کریډټ اخلئ، وار وار مو دا یادونه کړې ده. خو دا هم منئ چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره او یا هم وایم چې واک ته له رسېدو سره د خلکو په وضعیت کې ډیر بدلون راغلی، اقتصادي حالت خراب شوی دی، هغه خدمات چې اړین دي هغه ورته اوس په ډیره سختۍ رسیږي او حتی د ملګرو ملتونو دا وینا ده چې د خلکو په دسترخوان باندې بدلون راغلی دی او له دریو کسانو نه یو کس په دې نه پوهیږي چې راتلونکی وخت کې د دوی ډوډۍ به له کومه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی اما بعد. بلې یو شی ته خو موږ تاسې نړیوال او رسنۍ ټول باید متوجه وي چې ټول مسائل په ډیر کم وخت کې او په محدود وخت کې نه ترسره کیږي. هغه شی چې افغانانو عاجل ضرورت ورته درلود او ډیر ورته مهم و هغه د مرګ ژوبلې مخنیوی او د جګړې خاتمه وه. هغه کار ډیر لوی کار و، ډیر لوی هدف و، هغه ترلاسه سو. اوس په ټول افغانستان کې موږ د یو ښه امنیت نه برخمن یو. دا د هیوادوالو لومړیتوب او ډیر مهم شی و. په دومره درجه کې موږ د اقتصادي رفاه او د اقتصادي درېدنې لپاره هم کارونه کوو. څو موضوعات تاسو سره یادوم چې هغه بیا وروسته په پروګرام کې کېدای شي بیا استفاده ځینې وکړو. اول داسې پخوا به جنګ دواړو اړخونو د افغانستان د منابعو ډیری هغه عاید هغه د جنګ په کارونو باندې لګاوه. مجبوریت او د موږ لخوا نه هم روانو مقابل جهات هم په کوم منابعو باندې سو کنټرول درلود. مصارف ټول په جنګ کې متبادل او پیسې جنګ ته نن سبا د هغه عواید بله مجاهد صاحب منابعو ته راځو، خو تاسو وویل چې ټول څه په یو وخت کې نشي کېدی، خو لیکن زه به د یو اوریدونکي یادونه تاسو ته وکړم. ده وویل چې زه بانک سره ولاړ یم، جیب کې مې دومره پیسې هم نشته چې زه خپل ماشوم ته خواړه واخلم، ځکه چې بانک هغه خدمات چې اړتیا دي هغه خدمات نشته او بانک سره پیسې هم نشته چې ماته یې راکړي او زه پیسې هم نه لرم چې کور ته ډوډۍ ویسم. نو دغه ستاسو دا خبره چې هر څه په چټکۍ سره نشي کېدای، باید خلک صبر وکړي، دا به هغه ته د قناعت وړ وي؟ هغه به خپل ماشوم ته دا قناعت ورکولی وشي چې هغه اوس ونه ژاړي دې لپاره چې ډوډۍ په کور کې نشته تر څو چې ستاسو چارې فعالېږي؟ دغه ستونزه چې افراد په افغانستان کې ستونزه لري دا د نن ستونزه نه ده ایما صاحب. دا د افغانستان د جنگ نه راپورته خو ستونزه ده. کله دلته جګړې موږ د مسکینان هر ورځ درلودل چې غوې د بیګا د ټوټي لپاره هیڅ پروګرام نه درلود، هیڅ تضمین ورته نه وو. سوالګرو نه بازارونه ډک دي او مخدره مواد باندې خلک روغ دي، غیر سرنوشت انتظار نه باسي. دا ستونزه زمونږ سستا خدای انفرادي شیان دي. موږ د اجتماعي لار نه راځو، انفرادي حالاتو تغیر منتظر وي تغیر کې راسي. او کله د بانک ستونزه مثلا چې حال چې بانک پیسې ستا د بانک فیصدي په شکل باندې ټول ته پیسې ورکول کیږي، دا ورور به کېدای شي نوبت ته منتظر وي. د نه د جواب ورکړي چې بانک سره باندې د نه ده کوشش کیږي هر بانک ته پیسې زی او بیرته خارجيږي ځنه خو د فیصدي په انډول په فیصدي ممرات نه کو د افغاني نرخ لغورځي د بهرنۍ کرنسي په وړاندې او ټول هیواد د بحران سره مخ کی، هر شی ګرانیږي. نو بیا به نور مسکینان لاس د سل زر ټول په خصباتو کې ژوند کوي او هغه د بیګا ډوډۍ نه لري او سبا د پاره رانیول هم نسی، هغه به بچی کوي. دلته تناسب ضرور د سیمه کې وسنجو او ډېر په چټکۍ سره کار روان دي چې د بانکي ستونزې حل سي او زموږ نور د هیوادوالو ستونزې د بیکاری د ټوله حل سي یا تفاهم رامنځته سي. خو مجاهد صاحب داسې بریښي چې ستونزه لا پسې جدي کیږي، داسې عادي هم نه بریښي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې وروستۍ وینا دا ده چې که طالبان سم ګامونه نه اخلي او څنګ ته نړیوالې مرستې هم افغانستان ته په وخت نه رسیږي، نو شونې ده چې په یو کال کې د افغانستان 98 سلنه خلک
یعنی 98 سلنه یا فیصدي د نفوس دا به بشپړې بېوزلۍ ته ځي. نو آیا ستاسو مشرتابه په دې خبره ده که دا کوئ څه؟ او موږ په دې خبره خو یو د ملګرو ملتونو د محاسبې هم باید تاسو ډېر جدي وننسئ. هغوی د دې نه د فشار د آلې په توګه هم استفاده کوي او خپلې موخې ته پله هم غواړي. تاسو په دې باندې ډاډه واوسئ. او بل دا چې موږ دلته په افغانستان کې وضعیتونه بالکل ستونزې به وي، هر څه حل نه دي، خو له تېر نه به ورو ورو حالت ښه کېږي. داسې نه ده چې څو ورځې مخکې یا دوه میاشتې مخکې خلکو ډوډۍ لرله، نن خلک ډوډۍ نه لري. ستونزې دوامداره وي، جنګ هم درلود. اوس زه تاسو ته وایم، ما مخکې ویل چې موږ هغه جګړه باندې کوم مصارف کېده، هغه مصارف اوس بانک ته ځي. له دواړو خواو جګړه ییز مصارف موږ درلودل، د هېواد منابع دي هغه بانک ته ځي. دا یو جمع شوی دی. بل دا ده چې امن راغلی دی، په خوراکي توکو باندې پخوانی مصرف نه کېږي. همداراز د خلکو لپاره د تګ راتګ زمینه مساعد شوې، د تجارانو لپاره د مال د شپې او د ورځې انتقال روان دی، چې دا په خپله تحرک راولي له پخوا په نسبت. او نور هم چې د غله سره خلک مخ خپله سرمایه چا استفاده نه سوځي، د ټولو مخه نیول شوې. نو دا نسبت یې باید واخلو، تناسب یې واخلو. ملګرو ملتونو هغه یادونه هم باید وکړي چې کوم امنیت راغلی، چې کوم خلکو ته ډاډ راغلی، او دغه فشارونه هم چې دي، خو ملګرو ملتونو په وسیله یا د دې ته ورته ځینو سازمانونو په وسیله زموږ میلیارډونه ډالر اوس کنګل شوي دي. نو دغو ته هم باید اشاره وکړي چې هغه چا کنګل کړي ده. داسې بریښي چې تاسو پخپله هم په دې برخه کې ډاډه ډیر زیات نه یئ چې دغه ستونزې به زر حلولی وشئ. مثلا خلک دي چې 2 میاشتې معاش نه و اخیستی، دغه د 1 میاشت هم ستاسو د واکمنۍ نه شاوخوا وشوه، لا هم معاش نه دی رسېدلی، او ستاسو د بهرنیو چارو د وزیر له لوري مارټین ګریفت چې د ملګرو ملتونو مرستیال مشر دی، هغه ته یو لیک استول شوی چې هغه رسنیو ته هم په لاس ورغلی، او د هغې یوه ماده دا ده چې هغه مرستې چې پخواني حکومت ته کېدې باید طالبانو سره وشي، دې لپاره چې دغه ستاسو حکومت په دې وتوانېږي چې خلکو ته معاشونه ورکړي او حکومتي ادارې فعالې شي. نو داسې ښکاري چې ډېر آزاد لاس هم نه لرئ. ما نه دی ویلي چې آزاد لاس لرو، ما ویلي ستونزې تدریجي حل کېږي. دومره وارخطایي هم نه ده لکه ملګرو ملتونه چې یادوي، او دومره بد وضعیت هم نه ده چې ګمان که نه کېږي. تنخوا نه وي، موږ د کابو کېدو هڅه کوو. مجید صاحب، که تنخوا نه وي، تاسو حتی تنخوا نشئ ورکولی خپلو مامورینو ته، فکر نه کوئ چې حالت رښتیا هم جدي دی؟ موږ تنخوا دپاره پیسې لرو، بودیجه هم جلا کړې ده، امر شوی چې باید معاشونه ورکړل سي. صرف خبره په دې کې ده چې د معاشونو حاضري یې ورې واخیستل سي. موږ په وزارتخانو کې څو کسان لرو، څومره یې معاشونه یې څو دي، او داسې یو مخکې سیستم موجود دی چې ځینو خلکو ډېر زیات جګ معاشونه په بېلابېلو نومونو اخیستل، دا بیلانس برابر سي، د مامورینو معاشونه خامخا ورکول کېږي. دغه لیستونه ټول وزارتخانو نه غوښتل سوي. موږ په خپله وزارتخانه کې په دې کار کوو چې دغه لیستونه سره توحید کو، حاضر غیر حاضر خلک معلوم کو. همداراز هغه څوک چې ټیټ معاشونه اخلي یا قراردادي شکل باندې دي، بې انصافانه ډېرې پیسې له بیت المال نه یو سړي ته ورځي، دغه مخنیوی وکړو، معاشونه انشاءالله توزیع کېږي. موږ نه وایو چې تنخوا نه وي، ولې به نه وي، تنخوا به ورکول کېږي خلکو ته، او د افغانستان عواید دغه پوره کولی شي چې خپل مامورینو ته معاش ورکړي. مجید صاحب، تاسو مخکې د څه د پاسه 9 میلیارډ ډالرو یادونه وکړه چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان شتمني کنګله شوې ده، او همداراز یوازې دا نه ده، بل اړخ ته چې ګورو 440 میلیون ډالره چې په کلني ډول د IMF لخوا نه یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا نه افغانستان ته ورکول کېده، هغه هم بندي شوي دي هغه پیسې. نو آیا دا ستاسو په لومړیتوب کې اوس هم دی چې زر دغه پیسې دغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي، او که دی کوئ څه پلان ورته څه؟ بلې، موږ له مختلفو لارو نه وړاندیزونه هم کړي دي، هڅې هم شروع کړي دي چې دغه پیسې خلاصې سي، او هغه بندیز علتونه دلایل چې کوم وو هغه باید نور ختم سي او پیسې ورکړل سي. په افغانستان کې امنیت ټینګ ده، سرتاسري سوله راغلې ده، یو نظام په ټول هېواد باندې واکمن ده. نور ملکونه یا هېوادونه یا سازمانونه دا حق نه لري چې د خلکو په داخلي چارو کې دومره مداخله وکړي چې که د دماغ خبره منې نو د خپلې پیسې د درکوم، که نه ستا خپلې پیسې نه ده، ستا حق ده، دا د ملت حق ده. دا ظلم ده. دا رقم ظلم خو هغه تجاوز هم 20 کاله تېر شو، نتیجه یې نه ده ورکړې. که نن څوک زموږ پیسې کنګل کړي، دا هم نتیجه نه ورکوي، افغانان فشارونو ته نه تسلیمېږي. خو ښه دا ده موږ له بېلابېلو لارو نه استفاده کوو او وسایل استعمالوو چې هغه پیسې د افغانانو را خلاصې سي او راسي بانکونو ته، او ورسره د افغانانو ژوند ښه سي، او د معاشونه ورکړی سو، او نور ضرورتونه هم پوره سي، او داسې نور پانګونو دغو شیانو ته هم زیان ونه رسي. بله، خو مجید صاحب، د رسمیت پیژندنې هغه اساسي شرطونه هم چې دي تاسو یې نه پوره کوئ. یو دا دی د نړیوالو قوانینو له مخې چې پر جغرافیې باندې اغیزناک کنټرول وي، سمه ده، تاسو یې لرئ،
خو لیکن بل اړخ ته دا سرچینه هم د مشروعیت سرچینه نن مها اوس وخت کې په نړۍ کې هغه سرچینه د مشروعیت ټاکنې دي رای دي چې هغه طبیعي ده چې په هغه ډول تاسو لا واک ته نه یې رسېدلي او بله خبره دا ده چې یا یو حکومت د یو لوی توافق له مخې جوړ شوی وي چې هغه هم داسې بریښي چې اوس مهال لپاره ونه شوله او کابینه دغه هغوی بل شرط دا کې خوري چې تاسو ټول شموله کابینه اعلان کړئ او تاسو هم وار دا وویلې تاسو په خپل پریس کانفرنس کې د دې یادونه وکړه زه بس تاسو دا خبرې راواخلم چې تاسو ویل موږ داسې یو نظام غواړو جوړ کړو چې ټول جهتونه پکې شامل وي ټول جهتونه پکې ځان وویني او ټول جهتونو سره سلا مشورې روانې دي دا د ملت هیله ده له موږ نه نو دې ته په پام سره یو سوال دا دی چې آیا تاسو د حکومت د ملت هیله په دې برخه کې پوره کړه دا یو او بل پوښتنه زما دا ده چې تاسو د ټول شموله کابینې خبره وکړه خو اوس هم داسې یوه کابینه اعلان کړه چې خلک ملا شموله کابینه بولي یو موضوع موږ په نړیواله سطح باندې باید مطرح کوو چې هیڅوک هیڅ هیواد هم حق نه لري د ټاکنو نه کېدلو په خاطر په موږ په رسمیت ونه مني او بندیزونه ولګي تاسو وینئ شمالي کوریا کې ټاکنې سوي دي تا په یادېږي کله ټول نړۍ مني او هیواد ده دغسې په عربي هیوادونو کې تاسو کله ټاکنې دي ګڼ هیوادونه درته ښیم چې هلته ټاکنې نشته ولې هیواد د خلک په رسمیت منل شوي حکومت منل شوی د نړیوال سره ګډ ژوند کوي منځنۍ اسیا هیوادونه په لسګونه هیوادونه دي ټاکنې نه لري خو خپل خلکو ته قناعت ورکړی د خپلو اصولو سره سم ژوند کوي څوک مداخله نه کوي په افغانستان کې ولې دا شی شرط کېږي داسې هر څوک کوي دا ظالمانه اقدام ده موږ د خندو همدغه اصول نه دي چې د دې لپاره پرنسپ یو په دې باندې څوک په رسمیت ومنل سي یا نه سي د جغرافیې کنټرول موږ بشپړ لرو په جغرافیه باندې مکمل واک لرو په هیواد کې امن ټینګ ده یو نظام منځته راغلی دا نظام تطبیق کېږي په پښو درېږي نو نړیوال حق نه لري چې د دې په خاطر چې موږ دلته په داخلي موضوعاتو کې ځینې مسایل یا تر کار لاندې دي یا وخت غواړي په دې خاطر موږ باندې بندیز ولګوي دا یو موضوع دوم شمولیت موضوع تاسو وایم شمولیت هم په نظر کې نیول شوی د اقوامو برخې بېلابېلې برخې په کابینه کې مسته برکت کابینه کې به هم وي په نورو برخو کې به هم کار پر روان ده او یو د داسې اشخاصو ګډون د هغه بیرته نظام خرابول دي یا نظام ترخی تجربې تکرارول دي ائتلافي حالت منځ راتګ ده یا داسې حالت منځ راتګ چې موږ هیوادوال ته بیرته منفور کی ځکه دا شلو کلونو کې کوم تیرې شوي په نظام کې هغه مکررن که تاسو راولي بیا نظام ته دې په جسم کې د ګټو کې د هیوادوالو ملاتړ موږ لاس وځي ځکه هغوی دغه ښه نتیجه او ښه امتحان نه دی ورکړی نو بنا موږ بیرته د خپل هیوادوال د نفرت سره مخ کیږو داخلي موضوعات او داخلي مصالح موږ ته ډېر مهمې دي خپل خلکو حمایت موږ ته ډېر مهم ده دا باید نړیوال په نظر کې ولري د موږ اړتیا ده او موږ کوشش کوو کابینه اوس هم سرپرسته د معنی دا چې د تکمیلېدو او تحقیقېدو په حال کې دا ځینې چوکۍ نه دي اعلان شوي دا هم د دې معنی لري چې موږ په نظر کې لرو اشخاص را پیدا کو وړ خلک را پیدا کو د نظام ځینې نور برخې چې دی هغه تکمیل کو نو هیله کوو چې په دې برخه کې ټول معقول ګام واخلي او د فشار د وسیلې په توګه له موضوعاتو نه استفاده ونشي مجاهد صاحب له ټول شمول شاید ښایي دلته د خلکو تعریف یوازې وایم چې قومي تناسب نه وي البته دلته د نورو سیاسي نظریو موضوع هم پکې مطرح ده خو که بیرته راشو دې موضوع ته چې تاسو ویل چې وړ کسانو پسې ګرځئ نو تر اوسه پورې خو کابینه یوازې طالبانو سره ده آیا ستاسو په نظر یوازې طالبان د دې وړ دي چې په دې کابینه کې وي نور د افغانستان د دومره لوی نفوس نه بل هیڅوک تاسو پیدا نه کړ ځکه تاسو ویل چې سلا مشورې مو روانې دي که داسې نه وو چې هغوی سره مو سلا مشورې روانې نه وي نو چا سره دا سلا مشورې روانې وي او بالاخره پایله یې بېسته شوه ما د توې چې کابینه تر اوسه تکمیل شوې نه ده ډېر ارګانونه لا پاتې دي لوی ریاستونه پاتې دي خدماتي ادارې پاتې دي د هغوی دپاره په همدې کار روان دی چې وړ کسان پیدا سي د څوک چې داغ ونه لري د زموږ نظام د نفرت سره مخ نه سي د خلکو ملاتړ سره موږ چې مشورې کولې په دې هم کولې د خلکو سره د سپین ږیرو سره د علماو سره د بېلابېلو اقشارو سره په دې مشوره موږ ودرلودله چې موږ آیا د پخواني نظام خلک دلته راولو زموږ سره باکثر عمل د خلکو شوي دي په اکثریت مطلق سره موږ د نتیجې سره مخ شو چې خلکو وایي چې بیا به تاسو هم د هغې برخه ګرځئ تاسو هم بیا خلک دغه حمایت چې درنه لري دا به نه وي یعنې متنفذینو بېلابېلو د اقوامو او اقشارو مشرانو موږ ته دا نظرونه شریک کړي دي هر صورت بیا هم زه نه غواړم په دې وپېچم ځکه دا موضوع تر کار لاندې ده ولې چې سرپرست په معنی دا د تکمیل ته ځي
ځینې ادارې نه دي لا اعلان شوي، مسؤلین معنی دا ده چې پوره کیږي او په دې برخه کې به موږ کوشش کوو چې شمولیت په نظر کې مجاهد صاحب یو ډیره لویه تشه چې په ستاسو کابینه کې احساسیږي هغه د ښځو حضور دی. زه ستاسو وینا د ستاسو د لومړنۍ خبري ناستې نه رااخلم، کټ مټ همغه شی چې تاسو وویل. ښځه د ټولنې مهم عضو او برخه ده. ښځې به په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، کار کولی شي په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو. موږ سره به حضور لري او فعالیت به وشي کولی. موږ د ښځو پر وړاندې هیڅ راز تبعیض ته اجازه نه ورکوو. آیا دا تبعیض نه دی؟ نه، تبعیض ځکه نه دی چې اوس موږ تاسو خبرې کوو. زموږ ښځینه په صحت په ادارو کې په ټولو برخو کې فعال دي، د تعلیم او تربیه په ادارو کې فعال دي، د عالی تحصیلاتو په ټولو ارګانونو کته تعلیمي مرکزونو ټولو کې فعالیت لري. حتی وړ مورز وړاندې موږ د هوایي ډګر د پولیسو برخه کې هم ښځې بیرته استخدام کړي، پاندوالۍ ته هم بیرته ښځې ځي، د وزارت داخلي برخه کې هم ښځې بیرته استخدامیږي. نو تبعیض به ولې وي تاسو وګورئ. خو د کومې دلته زه د نوم پیدا کوم، ستاسو یو ملګري او یا هم یو همکار وایم، یو لوړپوړي طالب چارواکي په نوم د وحید الله هاشمي له بي بي سي سره په خبرو کې وویل چې ښځې به خبریالانې او ویندویانې نشي کېدلی. نو دا بیا څنګه تعریفوي؟ نه، دا خبره غلطه ده. وحید الله هاشمي صاحب زموږ هیڅ استازی نه ده. هغه به کوم کارمند یا کارپوی په آزاد رسنیو کې به بحث کړي، هغه د خپل رائے او نظر ده. هغه زموږ په امارات کې هیڅ عضویت نه لري او زموږ په نمائندګي خبرې هم نشي کولی، نه باید هغه خبرې موږ وړاندې استدلال وشي. او کاری شو د ګاونډیو سره ستاسو اړیکو ته. مجاهد صاحب، د اول تاسو له پاکستان سره طالبان خپل اړیکې څنګه تعریفوي؟ پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد ده، اوږده پوله سره لرو، مذهبي شراکت سره لرو، په ډېره لویه برخه کې د ژبې شراکت سره لرو، د فرهنګ شراکت هم سره لرو، او د افغان مهاجرونو د میلیونونو مهاجرونو کور ده. نو د دې معنی دا ده چې موږ د اړیکې دوستانه دي ورسره او غواړو دوستانه دوام وکړي، په تجارتي برخه کې هم همکاري ووسیږي، د اجتماعي برخه کې هم همکاري ووسیږي، په راکړه ورکړه کې، په تګ راتګ کې، په ټولو زمینو کې موږ ښې اړیکې ورسره ولرو. دا رقم اړیکې د ایران سره هم غواړو، سمه ده. پاکستان او ازبکستان ترکمنستان سره هم غواړو، د چین سره. بالکل سمه ده، دوی ته به مرۍ شو. ګوري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمو هیوادونو ته ځي او په ستاسو په تړاو کوشش کوي چې هغوی ته ډاډ ورکړي، او بیا وروسته د آی اس آی مشر چې البته د دغه ادارې په تړاو ښایي افغانان څه ملاحظې هم ولري، د مشر راځي کابل ته او لږ تر لږه هغه معلومات چې موږ لرو 2 ورځې او 1 شپه ستاسو میلمه دی، او بیا لومړنۍ سوداګریزه الوتنه هم د پی آی اې نه کیږي. نو افغانستان د چین په ګډون 5 ګاونډیان لري. دغه ګاونډی ولې دومره ډیر مهربانه دی او یا ولې کوشش کوي چې ځان ډیر زیات نږدې وښيي تاسو ته؟ یو شی ته موږ تاسو باید نظر وکړو. متاسفانه ځینې رسنۍ ځینې شیان را اخلي، متوجي ورته، ځینې شیان له سره له نظره غورځي او بیا قضاوت هم ناسم راوځي. اول د افغانستان په برخه کې چې الوتنې وسوې یا زموږ سره همکاري وسوه، کومک وسو د متحده اماراتو نه، عربي متحده اماراتو الوتکې راغلې. زه خپله ورغلم میدان ته، ځینې خرالاس مو ورته وویل، مننه مې ځینې وکړه. دوم دوحې نه راغلي، د اردن نه راغلي، دغه رقم ډېر ورځ د ازبکستان نه راغلي. البته پاکستان هم یو الوتنه د کومکونو کړې ده، یوه تجارتي کړې ده، هغه هم په اختصاصي الوتکه د پی آی اې راتګ ده. نو دغه راکړه ورکړه د نورو هیوادونو سره هم سوې. یوه معنی دومره داسې مسؤلین مخکې له دې چې پاکستان کوم استازی افغانستان ته راسي، د دوحې استازي موږ سره راغلي، لیدنې کتنې وکړې، د ایران استازي راغلي، موږ سره لیدنې کتنې درلودې، او د منځنۍ اسیا هیوادونو نه استازي راغلل، خصوصا د ازبکستان د جمهور رئیس استازی راغی، موږ سره لیدنه درلوده، مجلس هم درلود، نور هم ګڼ راغلي دي. ولې هغه تاسې نادیده نیسئ، دا یو برخه رانیسئ. نو که چېرې دوحه راځي، ازبکستان راځي، ایران راځي، نو که پاکستان هم وغواړي چې راشي، بیا ولې موږ مانع واقع شو؟ یوه موضوع. دومره دا اوس د دغه ورځو کې چې تاسې رسنۍ تعقیب کړې وي، زموږ په پوله باندې هم په تورخم کې هم په سپین بولدک کې ډېر یو لوی ازدحام د خلکو جوړ و، حتی خلک په پوله باندې مات بیا موږ دروازه وتړله، تجارانو باندې مو لار بندې کړې.
د دې لپاره چې د امنیتي حالت دوی اندېښنه درلوده پاکستان لوړپوړی هیات راولېږه. موږ سره دغه بحث کول په دې امنیتي موضوعاتو چې موږ د پولې نه خطر لرو، تاسو زندانونه مات شوي یا زندانونه خلاصوي کسان هم را خلاصوي هغه زموږ لپاره دوی وایي چې هغه زموږ دښمنان دي. هغه راځي دلته له پولو سره نږدې کېږي یا راوړي، موږ د دې په خاطر تاسو افغانان هم بند کړي دي په دروازو. زموږ دغه ملاحظه ده، کنه بل ملاحظه نه، د سپیناوي لپاره راغی بحث هم کوو. بله او دغه ټول ناستې کې کتو کې یو سیاسي موضوع یا یو داسې موضوع هم د داخلي موضوع یا د کابینې اړوند موضوع موږ له پاکستاني ډیره ښه ده. سره نه مطرح کړې نه شریکه کړې. بله مجاهد صاحب ګورئ هغه یادونې چې تاسو وکړلې د قطر او یا مثلا د نورو هیوادونو هغه ډیپلوماټیک استازي راغلي دي افغانستان ته کتلي دي، خو دلته د استخباراتي ادارې مشر راغلی، کېدای شي د ملاحظې ډېرې زیاتې په دې باندې وي. او د فیض حمید د سفر په تړاو غواړم ستاسو د سپیناوي هغه سپیناوی چې تاسو وکړه هغه راواخلم. تاسو ویلې دغه پلاوی د هوایي ډګر د بیا فعالولو پاکستان ته د افغان کډوالو د اوښتو او له افغانستان سره د نورو همکاریو په تړاو خبرو لپاره کابل ته راغی. زموږ د اوریدونکو پوښتنه دا وه چې ملکی هوایي چلند د کډوالو موضوع او دوه اړخیزې همکارۍ البته د دواړو هیوادونو ترمنځ دا له کله د استخباراتو د مشر په د وظایفو په لایحه کې ځای په ځای شوي؟ نه، دلته موضوع بله ده. دوی غوښتنه ډیره مخکې دولت زموږ هیات درلېږو، فیض حمید هم پکې وو، نور بل هیات تشکیل درلود، نور کسان هم پکې وو، د وزارت خارجه استازي، د سرحد استازي، د نور موضوعاتو استازي هم پکې وو. هغوی راغلل. غټه موضوع دی دغه اندېښنه رافقول چې موږ سره خپل امنیت موضوع مطرح. ما تاسو ته ویلي ډېر صریح ووایو، دوی غوښتل چې په افغانستان کې زندانونه مات شوي دي، ځینې داسې کسان له زندانونو راوتلي چې هغه موږ ته مستقیما پاکستان ته تهدید موږ له هغو ویره لرو. هغه خطر په وجه باندې موږ دروازې بندې کړې دي. دا ستاسو شکایت لري دروازه بند ساتي، تجاران هم نه پرېږدي. موږ غواړو دا ستونزه تاسو سره مطرح کړو چې په لوړه سطحه موږ وغږېږو، خپل اندېښنه د پاکستان اندېښنه شریکوله. دا خو امنیتي موضوع ده، د دوی د پولو موضوع ده، یا دوی ته مهمه ده چې برید کېږي، چاودنه کېږي، وژل کېږي، بغجې کېږي، دوی اندېښنه لري. دغه اندېښنه خو خارجه وزارت له لارې نه کېږي، د طبیعي ده چې امنیتي موضوع ده. او موضوعات هم ټول دغه درې وو. دغه امنیتي موضوع د هوایي ډګر کې د خپل همکاري ژمنه کول، کنه کومه ولایت کې موږ برخه راکړي همکاري کول، او نورم که تاسو کومه برخه کې ضرورت لري موږ ته ووایي. دا درې موضوع موږ سره مطرح کړي دي، په باندې خبرې وسره کړې دي، مننه موږ نه کړې، امنیت باره کې ډاډ ورکړی ده، بل موضوع موږ سره نه ده مطرح شوی. او باید څوک شک ځکه ونه لري چې موږ دومره مستقل یو چې په نړۍ کې خپل ساره په استقلال کې نه وینو، نو له هیڅ نه ویره نه لرو. که دلته هر څوک راسي موږ باندې اثر نه غورځي، تاسو مطمئن اوسئ او اورېدونکي مطمئن اوسئ چې موږ د افغانستان اسلامي امارت طالبان یو، او دا هغه خلک دي چې د نیمې نړۍ سره په استقلال باندې ځان خو تاسو منتقدین البته دا وایي چې کله د یو بل هیواد چې هغه پاکستان دی په دغه مورد کې د بهرنیو چارو وزیر زی او نورو هیوادونو ته د طالبانو د حکومت په تړاو ډاډ ورکوي او د طالبانو یې غبرګونه مخې ته نه راځي چې موږ خپل دا کار کولی شو، نو له دې امله ځینې انتقادونه راپورته شوي دي. خو په هر صورت مجاهد صاحب موږ یو خپرونه لرو، د نن خبرې خپرونه، هر سهار اوریدونکي زنګ وهي او د خپلې سیمې هغه مهم مسایل موږ سره شریکوي. د هغوی ځینې پوښتنې دي چې هغه هم غواړم تاسو سره شریک کړم که ستاسو اجازه وي. لومړی پوښتنه به دا ده چې آیا خپلو پوستو او ولسوالیو کې خپلو وسلوالو ته تاسو خرڅ ورکوئ؟ یو د مخکنی سوال یو برخه د پاتې سو زبغه جواب کوم ځکه اوریدونکو به خامخا تمه لري. اول خو دې موږ خبر نه یو چې خارجه وزارت پاکستان لاړ سي، موږ په استازیتوب چې خبرې کوم خپل خارجه وزارت لرو، نور نمائندګي هم لرو. البته که د خیر خواهانه غوښتنه کوي دا کار ته پاکستان نه کوي. د دوه د خارجه وزیر همدا کار پروګرام په مخ کې اخیسته وو، خاص استاد په کابل ته راولېږي، په دې مخ په نړۍ کې حکومت کوي. تاسو د نور هیوادونو هم چې نږدې ولر هیوادونو د استازي په نړۍ کې ګرځېدلې دي، موږ په مورد کېدلې دي، وساتت کړي د اروپאי هیوادونو سره، حتی د امریکای سره. ګډ مورد د ازبکستان استازي موږ سره د غایت بنان وکړ، موږ زو اروپאי اتحاد سره غږیږو، تاسو سره همکاري جلب کومکونه. دا غڅ د سینګان هیوادونو خواخوږي کوي د افغانستان سره، د افغانستان د پیلي وضعیت سره کومک کوي. دا د دې وړ نه دي چې موږ راتلو نن د موږ څوک استازي دي، بلکې همکاران به وي او دا یو حسن نیت استغوي کوي په دې جمله کې ممکن پاکستان هم کوم خبره کوي، نو باید انتقاد کوو. یو موضوع دا چې بلې و موږ کوم چې په پوسټو کې په خپل افراد لرو، دغه د لپاره نسبي اعاشه ورکوو، د اعاشې په نامه د خوراک خرڅ کوو. خو شکایتونه دا دي، یو ځای نه البته بیلابیل ځایونه، حتی ما دا بیلګې هم راوړي دي
چې په ګلدره شکردره کې هلته حتی ستاسو د ولسوالۍ چارواکي خلکو نه چنده ټولوي او خلکو ته وایي چې موږ ته ډوډۍ راوړئ. د ننګرهار نه یوه بیلګه مې دا رااخیستې ده، البته د دې کسانو غږونه هم موږ سره شته چې په فکر کومه چې په د ننګرهار په دویمه ناحیه انګورباغ سیمه کې خلک د یوه واټ یا د یوه سړک خلک راټول شوي دي، دوی راټول کړي دي ستاسو استازو او دوی ته ویلي دي چې تاسو به پوسې ته په نوبت ډوډۍ راوړئ. دا به خپل د کوم محلي سطح باندې کوم پریکړه دا د اسلامي امارت پریکړه خو نه ده او موږ د خارو خاریاتو نږدې کوم زموږ پوستي یا مرکزونه دي غوته ما خوراکي توکي رسیږي د عاشې په نامه موږ همکاري کوو. اول به تک لري طرفو سیمو کې یا غریزه سیمه کې چاته ډوډۍ لا نه وي رسیدل یا خرڅ نه وي رسیدل، ستونزې خو مشترک دي. کله چې د حکومت مامورین ستونزې لري، کله چې په بازار کې خلک ستونزې لري، کله چې کلی کې لري، نو زموږ افراد هم د دې ټولنې برخه د ستونزې به لري، ستونزې به اقتصادي وي، لاسرسی به نه ورته سوی او موږ کوشش کوو چې لاسرسی ورته پیدا کړو او داسې په زور باندې چانه ډوډۍ وغوښتل چې د اسلامي امارت اصول نه اوس ونه پخوا هر چا چې کوي خو خپل سری وي، موږ د مورد باندې تحقیق هم کوو، افغانستان باندې اوس د کار وکړي او که مورد شکایت لري موږ د شکایت شمیرې لرو، موږ سره د شکایت ثبت کی او موږ سره د خپل خبره وکړي، ان شاء الله مخه به نشو دا خبره موږ طرفدار نه یو څوک چانه په زور ډوډۍ وغواړي. بله یو موضوع چې ډیر زیات اوریدونکي ترې شکایت کوي د صحي خدماتو دی. له ارزګان نه د بیلګې په توګه زنګونه ډیر راځي او دوی وایي چې په روغتونونو کې دارو درمل نشته، حتی برېښنا هلته کار نه کوي او د زیږون په وخت میندې له ستونزو سره مخ دي او د برېښنا نشتون خو بیخي په کندهار نه هم شکایتونه راځي. د دغه خدماتو په برخه کې د څه پلان لرئ لاس پر سر؟ باید یو شی وایي چې نړیوال صحي سازمان یو نازواني وکړله امارت سره او څه د افغانانو سره چې د دوه ونې وړاندې تقریبا دوی خپل هغه ټول کومکونه چې په طبي برخه کې زموږ کلینیکونه تمویلول، صحي مراکز تمویلول، خپل کومکونه ودرول. نو دغه یو لوی صدمه دي تاسو چې لري پرتو سیمو کې موږ کلینیکونو ته رسیدګي ونسو کولای. خو دا رسیدګي اوس زر را پکېږي ځکه د ځینو دوستو هیوادونو سره همکاري کړې، په هغه کې غټه برخه د درملو ده، لکه مثلا په وړ مورسې د افغانستان هیواد نه موږ ته کومه 1400 ټنه همکاري وسوه، هغه کې خوراکي مواد او البسه وه، ډېره برخه یې د روغتونونو لپاره د دوا او درملو موادو رسولو. دا بیرته صحت عامې ته رد شوي دي، ورته ویل شوي خپل مصرف نه، یعنې د موږ د بودیجې خپلې بودیجې نه، د دولتي بودیجې نه باید خپل کلینیکونه تمویل کړو. او البته دا خبره سمه ده چې روزګان یو لرې سیمه ده، هلته څو دغه کومک رسیږي، هغه لار کې هم سره روان دي، 3 ورځې نیسي، طبیعي خبر ده. هغو ته به لا نه رسېدلې، خو په پام کې نیسي ټول کلینیکونه بیرته تمویل شي او خدمات عادي شي، خلکو ته لاسرسی پیدا شي. او بله پوښتنه د دوی د دې لپاره چې د اوریدونکو پوښتنه ده هغه تسلسل نه لري، نو د بیرغونو په اړه وه، دوی ستاسو دا وینا راخیستله هغه ځکه چې بي بي سي تاسو سره مرکه کړې وه او تاسو په خپل پریس کنفرانس کې هم دا خبره کړې وه چې د بیرغ په تړاو به نظام پریکړه کوي. اوس لپاره تاسو ګورئ چې په بیلابیلو ځایونو کې دواړه بیرغونه پر ځای دي او دا به وي. د دوی انتقاد دا دی چې د دغه ویناو نه وروسته له ارګ نه ملي بیرغ کته شو. ولې؟ تاسو پیږئ چې ارګ یو داسې ځای درلود هلته باید یو بیرغ وای، دوه بیرغونه که په ارګ باندې ودرېږي معنی یې مفهوم یې سم نه ده او ممکن اثر هم نه لري. او ځینو نورو برخو کې چې ځای یو وي هلته خو بیرغ درول شوی د سپین بیرغ، په ځینو ځایونو کې نور پخوانی بیرغ هم په خپل حال ده. خو ما وایي چې پرېکړه په دې مورد باندې نظام او حکومت کوي، هغه د پرېکړې مهال ته موږ لا تر اوسه نه یو رسېدلي چې نظام کینی خاص د بیرغ موضوع تر بحث لاندې ونیسي او نتیجه دې باندې راووځي. او یو بله پوښتنه چې اوس بیرته راځم خپلو پوښتنو ته، ښایي دا پوښتنه تاسو نه ډېره زیاته شوې وي او شوې هم ده، خو دا کیدای شي چې بیا هم دوام وکړي تر څو چې خلک ورته اصلي ځواب پیدا ونه کړي. او هغه دا ده چې د طالبانو د غورځنګ د مشر په تړاو ملا هیبت الله اخوند اوس هم د طالبانو د غورځنګ مشر دی؟ بله، و شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخوندزاده صاحب اسلامي امارت زعیم ده او زموږ مشر. بله، نو اوس واک هم ستاسو په لاس کې دی، معنا دا ده چې هغه د حکومت مشر هم دی، یعنی د افغانستان هم هیواد مشر دی په یو ډول. بله. نو آیا دا ډیر عجیب نه بریښي چې افغانانو خپل
هیواد مشر یا د هیواد زعیم ستاسو په وینا لږ تر لږه دغه کس له 2014 میلادي کاله نه دی لیدل شوی. هغې نه وړاندې هم ښایي زه نه پوهېږم، خو لیکن موږ چې څه معلومات لرو 2014 میلادي کال نه دی لیدل شوی. ډېر عجیبه نه ده چې یو هیواد مشر تقریبا دا څو کلونه 7 کاله یا هغې نه حتی زیات هم نه یې لیدل شوی؟ نو پخوا خو تاسو لیدل امنیتي حالت د ایجابول سي باید هغه ونه لیدل سي او امنیتي ستونزې فوق العاده ډېرې وي. تاسو د منصور صاحب شهادت قضیه هم په یاد لري. زموږ دښمن په ټولو جنو باندې ولکه درلوده، خصوصا هوا د لارې نه او د استخباراتو د لارې نه قوي حضور د غول په سیمه کې هغه د دې باعث چې باید مشر ونه لیدل شي په دومره وخت. البته اوس د دې وخت ان شاء الله لیدل کیږي او مناسبه دا خبره خو تاسو له یوې میاشتې راهیسې کوئ چې مناسب وخت، خو لیکن خبره دا ده چې په نورو هیوادونو کې دود دا دی چې زعیم لا خلکو ته ځان زر ښیي، دې لپاره چې د ټولنې ثبات موضوع ده، د خلکو د اذهانو موضوع ده، د خلکو د اندېښنې موضوع ده. او اوس خو لا دا چاره لا نور هم اسانه شوې. په یوه موبایل سړی کولی شي چې یو مسج یا ته یو پیغام ریکارډ کړي او خپور کړي. حتی دغه کار هم تاسو ته سختي کوي. دلیل یې څه شی دی؟ دغه کار باندې ان شاء الله کار روان دی چې داسې وسی. خدای مهربان دی چې موږ به نږدې راتلونکي د خپل مشر زعیم خطاب ولرو، ملت ته وینا به وي او ښکاره کېدل به وي. خو یو شی ستاسې تر اوسه پورې لا هم په امنیتي برخه کې اطمینان ضرور ده چې موږ یې پیدا کړو، خصوصا د هوا له لارې نه. موږ کله کله اوس هم داسې وینو چې ځینې هوایي الوتکې ناشناخته الوتکې د افغانستان فضا باندې ګرځي، یعنې بشپړ ډاډ نه ده موجود. باید زموږ رادار فعال وي، زموږ هوایي ځواک د خپل هوایي حریم دفاع ته چمتو وي، بیا کولی شو. دلته وجه ټوله دا ده چې امنیتي ستونزه ده او امنیتي اندېښنې طبیعي ده چې د یو مشر په حد کې چې یو څوک یو 20 کاله دی تقریبا نیمې نړۍ سره جنګ کړی وي او داسې څوک وي چې هغه ډېر مهم وي، امنیتي مهم وي او دښمنان هم ډېر وي، طبعا د هغه به امنیتي لحاظه احتیاط کوي. دا یو تدبیر ده، احتیاط ده، بل تشویش نشته. ان شاء الله دا ښکاره کېدل به وي. او وروستی سوال ستاسو د حکومت د مودې په تړاو دی. حکومت اعلان شو، تاسو وایي چې سرپرست حکومت دی، خو موده یې نه ده معلومه. تر کله پورې به سرپرست حکومت وي؟ ما مخکې یادونه وکړه په اول کې چې دغه سرپرست معنا دا ده چې دا به لا هم د تکمیل او تقویې په طرف باندې ګامونه اخلي. امید څه چې دی کله تکمیل سي، تقویه سي، داسې وخت به راسي بیا سرپرستي به د دې په اصلي مسؤلیت بدلیږي او ټول به مسؤلانه ګام اخلي. خو اوس لپاره نظام جوړېدل ډېر ضروري و چې باید موږ ادارې فعال سي او ګام واخیستل سي، خصوصا مالي ادارې، خدماتي یعنی ادارې. ستاسو وینا دا ده چې دا حکومت به پر ځای وي، دا حکومت به پر ځای وي، خو یوازې پکې یو څو څېرې به بدلیږي یا نور کسان به ورزیاتېږي. دا معنا نه ده چې یو بله کابینه به 6 میاشتې وروسته، 1 کال وروسته یا 2 کاله وروسته به یو بله کابینه اعلانېږي. د موقت حکومت خو دا معنا ده چې لنډې مودې لپاره شته او بیا به ځي. نه، دا حکومت موقت نه ده، دا حکومت سرپرست موږ ورته وایو. معنا یې دا ده چې دا د اکمال په درشل کې ده، د اصلاح په درشل کې او د لا تقویې په درشل کې ده. نو دغه کابینه به ځینې برخې به وي، ځینې برخې کې کېدای شي تبدیل راسي، ځینې برخې کې امکان لري تغیرات راسي. دا ټول هغه د نظام معمولات دي چې ډېره جالبه خبره نه ده چې کېدای شي یو وزیر په وجې کې ونه ځلېږي بل جې ته سي، یو بل نوی وزیر راسي، ځینې ارګانونو کې قوي خلک راسي، ځینې کې خلک زیات سي، کم سي. دا ټول احتمالات پکې دي. خو بیا هم زه وایم چې د تقویې او لا مؤثریت لپاره یې کار روان. مجاهد صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان. السلام مننه.